बर्फ देखी आपने? बर्फ देखी आपने? तंग हो गई थी आप? हिबा बताओ ना। परेशान नहीं होना बेटा। हाँ जी, मेरी पिक्चर बना ली। अभी आप बनाएंगे, उसको छोड़ो। चाचू इधर बात करो, इधर देखो ना। चाचू वाली पिक्चर मुझे दिखानी है। अच्छा دوی ته سپته وه چې د دې سیډې مونږ په کم ګاډي کې ځو دا ګاډی به زمونږ د مر سبب ګرځي دا ګاډی به زمونږ دپاره یوه قیدخانه سازیږي او دا ګاډی به زمونږ دپاره یو پانسي ګاټ او د مرګ اسباب به سازیږي او دوی ته سپته وه چې د به دې سیډې مونږ ځو په خپلو قدمونو باندې او د هغه سیډه به په ګاډو کې راوړي او کپنونه به یې راته اچولي او د دې سیډې زمونږ د جمدو لیست دی او د هغه سیډې چې مونږ راځو نو زمونږ د ټوله فیملی هغه نومونه به د مرګ د مړو په فهرست کې لیکلي. یقیني ډېر خفه شوم د ماشومانان چې مې ولیدل. زه به یو خبره وکړم. زما محمد رسول الله صلی الله فرمایي یو پیره صحابو ته داسې ناست ولاړ دی او څه یې ورته خلکو صحابو یو لاس نبی علیہ السلام په دې سر کې ښودو او بل لاس یې داسې وګوت کو داسې او خلکو تاسو پیژنئ دا څه دي؟ زما دوستانو صحابه فرمایي الله او د هغه رسول خفویږي په دې خبره موږ نه پوهیږو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي دا چې کوم لاس په دې سر باندې پروت دی دا د انسان مرګ دی. دا مرګ سبا دی، دا مرګ بل ورځ دی او دا مرګ ګنټه پس دی او دا مرګ سکند پس دی او دا مرګ 2 غنټې پس دی او دا لاس چې خور شوی دا پیژنې دا څه دي؟ دا وایي د انسان امیدونه دي. امیدونه به د کالي، امیدونه به د 2 کالو وي، امیدونه به د ټول عمري او مرګ جي مرګ به زما 2 ورځې پسې را روان کال به زه امید وکم چې را روان کال کې به زه دا کوم خو را روان کال به زما په قبر کې را روانه ورځ سبا له به زه دا کوم او پته نه لګي. په خپله مې لیدلي چې سهار ډېرې غټې منصوبې روانې کي او سهار د خپله کوره وځي او ماښام چې راځي نو څه کوي؟ دغه شپه او دغه ماښام د هغه په قبر کې. نو غرض مې دا دی دا کم چې دا په دې مرګ کې دا کم واقعیت شو الله دې نور خیر کی. الله چې دا کم کسان دنیا نه لاړله الله دې مغفرت نصیب کی او کم چې پسماندگان دي الله دې دوی ته صبر نصیب کی. او جناب الکیس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. عقلمند هغه انسان دی چې د مرګ نه مخکې د مرګ دپاره تیاری وکړي. موت ټول سفر کې پراته یو جي څوک مخکې دي څوک وروسته دي، چاله یوه بانه او چاله بله بانه، چاله ګاډي د میت او د زنکدن او د قیدخانې یو شکل اختیار کی. هغه گاډی چې دوی د آرام او د راحت سبب ګرځولې هغه گاډی ورته الله جل شانو د مرګ سبب ساز کی. چاله یو عجیبه حادثات خو جناب ما او تا یو بم نه پاتې کیږو. ښه مونږ تاسو ټول مسافر یو جي څوک مخکې دي او څوک وروسته دي. زما نبي فرمایي داسې زندگی په دنیا کې تیره کا لکه څنګه چې یو مسافر رواني او یخ سوری په لار کې راشي او دی کینی سوري ته او خپل ضرورت پوره کی دمه شي اوبه وڅکي او د هغې نه پس بیا خپل سامان راواخلي او روان شي. داسې ولې د دې سوري لاندې دا لږه شان سټی کول او لږه ناسته دا زما لږ شانتي مقصد دی. دا نه چې زه په دې ځای کې سملم او زه په دې ځای کې کورونه آباد کړم. نو غرض مې دا دی جي نن دی کو سبا دی زما استا اعلانونه به کېږي. نن دی کو سبا دی زما استا دا کټ دا به 4 کسان چوتئ. نن دی کو سبا دی د نورو خلکو لاسونو ته به مونږ غورځېږو. نن دی کو سبا دی دا کپړې به رانه بل څوک وباسي. نن دی کو سبا دی یو سپین لباس به راته بل څوک وراچي. نن دی کو سبا دی خوله او پوز او ټول بدن به راله بل څوک اینځي. بیا د ځان نه د مچ او د ماشي د شړلو هم نه یو. بیا چې بل کس نور خلک هم تورو خاورو ته وړاندې کي نو صحیح ده کو نه یې ګورې پزې به پراته یو. بیا زما روب او دبدبه ختمه، زما هغه نوم ختم او زما هغه سلطنت ختم او زما په بدن کې چې کوم هغه چستی وه هغه ټوله ختم شي. جناب بیا یو مړي ته سړی منتقل شي. بیا خپل لاس چې داسې پاتې شو نو بس داسې پاتې شي، چې دا لاس داسې پاتې شو نو بس داسې پاتې شي. خپکو راغونډه پاتې شوه نو راغونډه پاتې شي. بیا جناب
چې زور ورته کې نو بیا به اندامونه ماته. الله اکبر کبیره. دا زما حقیقت دی. نو په دې رونو باندې ډېر خفه شوم. دا بچنګي دا ټوله فیملی دنیا نه تللی ده. بس دوی خو تېره لړاړې زما اوس ته پته نه لګي صحیح حساب کتاب به ما تعالی په کم ټایم کې مر راځي. الله دې په دې ټولو باندې اسانه کړي. الله دې حالات صحیح کړي. الله دې موږ داسې حالاتو نه وساتي. خو جناب مرګ را روان دی جی. یو ځای نشته چې پکې پټ شو. مرګ به ما ته ټولو له راځي. ځان ورته لږ تیار پکار دی.